पार्टी कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद प्रशांति मशरान शरीफ उल्लाह काका प्रशांति मशरान फिरोज शाह बादशाह मौजूद थे और अभी कासिम मशरान सैफ रहमान मलिक साहब सईदुर्रहमान मौलाना साहब बली सुभान उस्ताद शिरो मामा काकी अमीर साहब काकी जान काका नूर दासी ढेर मशरान आफ्ताब शेर फौज लीडर दे देर बहादुर दे और डर दे जवानों सरलख कर दे जमूंगा सिकंदर दे खिदमत पर न रखली द टोलो पुख्तनो दा नंबर 1 पार्टी कौमी वतन 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 पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद गरीबानन खलक दي خو د دې کلي قانون چې دی هغه دغې مشرانو په محنت سره دعوي جدوجهد سره په ټول پاکستان کې د دې کلي نوم جوړ شوی دی نن چې مونږه شهید قرباني کړې پرواز سر یې نه تکړې لاهور ته لاړ شو وینا دتنی د شیندلې پښتنو ټولو دلېدلې کمینو مشرانو ځوانانو د هر پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي خو زما خیال دا دې دور کې لږ فرق محسوس شو چې دا د هر چا د وس کار نه دی که مشر قومي اسمبلۍ کې یوازې ناست وي نو د هغه اواز دومره مضبوط کړي او ستاسو په اتفاق توجه مضبوط کړي چې هغه د ټول پاکستان خلکو ته متوجه کړي پختون دے کلے یہ ډیر منشور مضمون دے بدلون د بلچا سره نشتا بس هم د دې سره بدلون دے ترانه وی د وطن د بلبلانو د چمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد ګوره یو وخت چې د ټولې شیدې نه به خلکو دا ویل چې موږ له شیرپا کې څوک کس پیدا کړي چې د هغه سفارش د وکړو چې زموږ دا کار وشي راسي یو موټی شي ځوانانو باید د وطن محافظانو دښمن د خپل لر کړی پښتنو وطن پالنو په سوچ او فکر مالا مال دشتمن پارټي قومي وطن 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 پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد قومي وطن پارټي زنده‌باد د ټول شیرپا عزت دی دغې لپاره به دا الیکشن خپل الیکشن ګڼو را پاسو به خپل محلې کې هم که څوک داسې پاتې وي هغوی ته به هم ورځو هغوی ته به هم کینو چې دا زمونږ د کلي زمونږ د خاورې زمونږ د دې کلي د عزت سوال دی دغه شانتې به بیا را پاسو او په علاقه کې چې کوم ځای کې تعلق شته کوم ځای کې رشته ده په تنګي کې په میره کې هغې پسې به ګرځو خلک په دې خبرې باندې پوهیو چې د دې وخت اوس دا ضرورت دی د دې قوم دا ضرورت دی د دې دلته کې موجود د دې ځوانانو دا ضرورت دی
چې مونږ کا خپل غواړو چې خپل حقوق د هغې تحفظ وکړو، د هغې واحد لاره امدا ده چې په 8 فروری باندې د ډیوې په حق کې خپل ووټ استعمال کړو.